دا څه چلو دام شپږنیمې بجې راوستو دلته کې صرف پېټه یې خرابه وه نو ډاکټر بس په دې پرېښوده دا پرچې جوړه کوي دا ور لولګوي دا ورته چالو شو بیا ډاکټرانو پسې خپې ماتې شو شپږنیمو بجو نه یو ډاکټر راله نه راته دا پرچې راکړه د هغې نه بعد چې دې سیریس شو بیا ورله راغلو دا دوباره لیکلې په دې پرچه باندې وکړه چې دا ورته چالو شو بیا ورته چا کیلونه نه شوه پاس کولی نه ډرپ لګېږي بیا هغې نه بعد چې دی نور خراب شو حالات یې ګډوډ شو بس دی بیخي بېدمه شو نو بیا یو ډاکټر ډیوټي راغله نو هغه رالو هغه مې بیا خواري وکړه خو د هغه خواري عبس وه او دلته ټول هغه د زده کېدو دپاره ډاکټران راوستي دي ټول یې د زده کېدو دپاره زما بچی پکې تباه برباد کو خو ډېرې دې تباه برباد کړي اوس یو هغه ایم آر دی او که ایم ایس دی هغه ذمهواري واخېسته وایي زه به سبا ستا راپورټ درج کوم ایس ایچ او ته به درج کوم پلانکي ته به درج کوم وروره زه خپل مړی وړمه دا واوره خو که سبا زما تپوس ونه شو نو قسم په خدای دی زه به د خپل ځان تپوس داسې وکړم چې د عوام ته به هم پته ولګي د اوده عوام ته به پته ولګي چې دا څومره اوده عوام دی دې ټولو ته به پته ولګي ښه او دا ډاکټر عمران د هغه نوم دی دې ډاکټرانو یې ذمهواري واخېستله ما یې لیکل راکړه ډاکټر عمران یې ذمهواري واخېسته او د بل ډاکټر عدنان نوم دی او که څه نوم دی د هغې نوم موږ له نه راځي بهرحال موږ اوس خپل مړی وړو او سبا به د خیره موږ راځو د خپل مړي تپوس به موږ د دې ټکنیکل هسپتال نه کوو صحیح شو وروره خیر دی دا وګورئ چې دا د هسپتال حل دی جي دلته وروره ټولې صحیح خبره ده چې دا وروره کسان یې راوستي دي ټول دریم تعلیم څلورم تعلیم پنځم تعلیم او وروره انجکشن یې ورکوي وروره چې څنګه یې ووالې یو سړی کیلونه نشي پاس کولی مثال خبره کوم هغه په هسپتال کې څه کوي دلته به وروره په دغه باندې په 2 نمبر باندې به وروره تعلیم کړی او دلته وروره دغه حالات دی ټول زده ټول دلته وروره ټریننګ سنټر دی ټریننګ سنټر دی وروره دا جی ډاکټر صاحب د دې زموږ ذمهواري واخیستله دا اخره کار هم ده کړی دی او جی کم چې د موږ له غونډې ووایي هغه ځان یې غیب کړی دی اوس چې هغه چې چا کار کړی هغه خو تللی دي چې او دې ذمهواري واخیسته موږ د خپل مړی وړو او الله پاک دې پکې خیر واچوي او الله زه ستاسو سره د هر لیول پورې قانوني مدد کوم چې څه غلطي وي تاسو صرف دونه چې اوس مړی وایي باقي راشئ کی بنو باقي ما خو د چې زما ډیوټي شروع شو ما دا مخامخ خپل حد الوسیع پورې ما کوشش دا به تاسو له قسم در کوم انشاءالله چې څه خبرې کنه څه غلطي بلکې دا به تاسو کوي چې اوی راځي کړي صحیح شو موږ دا یو ډاکټر صاحب چې دا کبل له سباله داسې تکلیف ملول نشي کنه زموږ خو لاړو موږ کوس مړی مو کو زمونږ مطلب دا دی مړی واپس نه راځي خو حقیقت دا دی چې دا هسپتال چې کوم دی دا ډېر پاتې صحیح شو بالکل صحیح شو جی صحیح شو الله پاک هم عزت وکړي ډېره مهرباني